ابن بابایی نمیگه مجتهد تیر شده ده کوم کسان لمړو هلته روضه شته دی شیخان یو قبرستان دی هلته روضه دی خدای اولاد نه ورکول و اولاد یې نه و اخکم کې امام ته خط و کتابت کیدای شو مولا ته یو خط ولیکلو مولا اولاد مې نشته دی دعا راته وکړه چې خدای اولاد راکړي امام په دې کې چې خط ته ولیکلو لاندې خط کې مې ورته مختصر جواب ولیکلو څه دی دا جواب شو دی ورته میلاو شو جواب ورته میلاو شو لیکلي و څه دعا یې ورته کړې وه مثلا سیولد له ولد مبارک پروردګاره نام ته مبارک اولاد نصیب کا داسې ورته نه دي لیکلي چې زوی خدای ورکړی یو لور لکه موسی علیه السلام زوی سي یو لور سي سایو زوی څه لور څه برکات وله وغواړه لاس زمن وي دې برکات وي یوه لور وي خدای برکات نه ډاکه وي ډېره دی چې په پلار پوهېږي په مور پوهېږي په حقوقو پوهېږي په مذهب پوهېږي په دین پوهېږي سترګې داسې اس کېږي داسې ورته وایي یو کس مولا ته راغلو مولا ورنه پوښتنه وکړه اولاد وشو مولا چېرته وشول مولا دې لور وشوه مولا خفه و امام مبارک به دې وکړله خفه و اولاد ورته وایي چې لور دې ولې خفه لور امام ورته وایي چې لور دې مه خفه کېږه امام ورته وکړه وویل چې بني اسرائیلو کې یوه کس اویا انبیا یوې لور نه راغلي دي یوې لور نه اویا انبیا بیا ورته وایي چې بیبي زهرا پروردګار نام چې پیغمبر ته ویل کړي دي 11 امامان دغه نسل کې یوې لور نه څه برکات نه ډاکه وي بچیونه زموږ ډېر بهتره امام ورته دا دعا څه وکړله بعد کې فرزند وشو زوی وشولو تاسو نامه ویلې شیخ صدوق بزرګوار نامه شیخ صدوق وشولو او شیخ صدوق چونکې امام برکت ولا دعا ورته کړې چې خدای اولاد یو ویلي دي خو برکت نه ډاک ورکړي او برکت نه ډاک نتیجه دا وه چې مغه شیخ صدوق بزرګوار دومره ډېر کتابونه ولیکل دومره ډېر دین خدمات یې وکړل یو چې نن هم مجتهد چې جوړېږي شیخ صدوق کتاب ووجه جوړېږي هغه په فخر سره ویله انا ولدت بدعاء الامام زه د زمانې مولا دعا برکات سره دنیا ته راغلی